الله رب العالمین د انسان هغه عظمت بیان کړی دی، د انسان هغه لوی بیان کړی دی چې الله رب العالمین چې کله آدم علیه السلام پیدا کو او جنت ته داخلولو نه مخکې ټول ملائکو ته ویل چې د آدم ته سجده وکړي. ولې؟ دا د دې د وجه نه چې دا سجده علما فرمایي دا سجده د تعظیم و، دا سجده د عبادت نه و زما محترمو، خو دا د دې د وجه نه چې انسان مرتبه اوچته شي، د انسان هغه عظمت اوچت شي. اوس چې انسان خپل عظمت او خپل مرتبه نه پیژني او را پاسېږي بل انسان عزت لوټ کوي. ځکه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج ته تلو، بر اسمانونو بره چې وختو، سدرة المنتهى نه بره جبرائیل امین ورسره، د هغې نه بره جبرائیل امین هغه ورته وویل چې نور زما وزرې کار نه کوي، دې نه مخکې نور په خپله ځه. وګورئ زما محترمو، د انسان مرتبه د عظمت وګورئ چې الله رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان نه چې کوم دی خپل خوا ته راوغوښتلو. نو زما محترمو، اوس چې یو انسان را پاسېږي بل انسان وژني، د بل انسان عزت لوټ کوي، د بل انسان پسې ټوپک رالي، چاړه راخلي، هغه انسان ابد الابد د پاره چې دی نو جهنمي دی. ځکه الله رب العالمین فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، کوم انسان چې را پاسېږي او یو انسان قتل کوي، څنګه قتل کوي؟ قتل عمد کوي. ځکه قتل هم دا په درې قسمه باندې علما مقرر کړی دی. یو قتل عمد دی چې تا ته ښه پته ده چې دا چاړه ده، دا که زه په دې انسان باندې ګزار وکړم دا انسان مړ کېږي، دا ټوپک دی که د دې ډز پې وکړم دا انسان مړ کېږي، دا تمانچه ده دا که په دې باندې ډز وکړم دا مړ کېږي، خو دا تا ته معلوم ده دا قتل عمد دی. او د قتل عمد سزا الله رب العالمین څه شی کوي؟ آخرت کې انسان ډول کوي چې هغه څه شی دی؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ځکه زما محترمو علما فرمایي چې کوم مؤمن کلمه ویلې وي، د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم توحید خپل کړی وي، دغه انسان به ابد الابد دپاره په جهنم کې نه بس صرف خپل د ګناهونو هغه سزا به سکي، خپل د ګناهونو هغه جزا به سکي، د هغې نه وروسته به زما محترم بیا جنت ته ځي. ولې؟ د کلمې دپاره. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان په زړه کې د دانې عمره چې دی نو هم ایمان موجود دی، الله رب العالمین هغه جهنم ته نه بوځي، خو څه خالد مخلد به نه وي. خو دلته الله رب العالمین دا قید ولګو چې کوم انسان د بل انسان قتل کوي، کوم انسان د بل انسان وژنه کوي، نو داسې انسان له الله رب العالمین څه کوي؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها. جهنم د هغې ځای دی او جهنم کې به داسې همیش دپاره وي. زما محترمو، الله رب العالمین مونږ ته په دې دنیا کې چې موقع را کړې ده، په دې دنیا کې چې مونږ له وخت را کړی ده، څه دپاره را کړی